بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه یو کم دیرشم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اقامتون قانون بیانو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پوهه کول دا ضروری دی چې د التقاء ساکنینو دو قسم دي. التقاء ساکنین دا په دو قسمه باندې دي. التقاء ساکنین دې ته وایي چې دو ساکن حرفونه دا یوځای شي، دې ته التقاء ساکنین وایي. بیا دغه التقاء ساکنین دا په دو قسمه باندې دي. یو ته التقاء ساکنین تنوینی وی او دویم ته التقاء ساکنین غیر تنوینی وی. التقاء ساکنین تنوینی دی ته وی چې دا کوم دو ساکنین یوځای شوي دي، په دې کې یو ساکن د نون تنوین وي. او التقاء ساکنین غیر تنوینی دی ته وی چې کوم دو ساکنین یوځای شوي دي، نو په دې کې یو ساکن هم دا نون تنوین نه وي، بلکې د نون تنوین نه علاوه یو بل حرف وي. اوس د قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه حرف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقاء تنوینی نه وغورځېږي، یعنی دا کم ساکنین چې یوځای شوي دي نو دا التقاء تنوینی نه وي، بلکې التقاء غیر تنوینی وي. هر هغه حرف چې دا په مصدر کې بغیر د التقاء تنوینی نه وغورځېږي نو تدغه حرف په بدل کې تدغه مصدر په آخر کې تای متحرکه راوستل یا تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروری دی. مثلا اقوام دا مونږ سره د باب افعال نه مصدر دی. اقام یقیمنا دلته وو مفتوح دی او مخکې حرف ته دینا ساکن دی، نو دا قانون به مونږ په تفصیل سره وایو. یقالو تقالو والا قانون. د وو حرکت دا مونږه قاف له ورکو او دغه وو دا مونږ په الف سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو اقامن. په اقوامن کې یو الف د مخکې نو د وو نه وروستو اقوامن، او یو دغه وو دا هم مونږ په الف سره بدل کو. نو وس دلته دو ساکنین جمع شول، دو الفونه جمع شول، او دا التقاء ساکنین غیر تنوینی دی، تنوینی نه دی ځکه چې نونی تنوین پکې نشته دی. لہذا یو الف مونږه حذف کو، نو تدې په بدل کې دا قانون وته متوجه شو چې کله یو ساکن دا د بغیر د التقاء تنوینی نه دا حذف شي، نو دا غي په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوستل یا راوړل دا واجب دي. نو مونږ سره د اقوام نه جوړ شو اقامتن. البته بعض الفاظ داسې دي چې په هغې کې التقاء تنوینی راغلی ده، لیکن د هغې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه په هغې الفاظو کې راغلی ده، نو هغې ته شاذ ویلی کېږي، یعنی دغه الفاظ خلاف قانون دي. د هغې مونږ دو مثالونه ذکر کوو. یو مثال مونږ سره دی لغتون او بل مثال مونږ سره دی مئتون. لغتون دا په اصل کې دی لغوون، وو متحرک دی او تدینا په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو قال والا قانون پکې جاری شو. دغه وو دا مونږ په الف سره بدل کو، نو د لغوون نه مونږ سره جوړ شو لغان. نو اوس تدې په آخر کې التقاء ساکنین رالل، خو دا التقاء ساکنین تنوینی دی، یعنی دا دویم ساکن دا نون تنوین دی.
لہذا الف دا مونږه حذف کو نو اوس خو پکار دا و چې د دې په اخر کې مونږه تای متحرکه نه راوستلې ځکه چې قانون مونږه دا وایو چې کله حرف بغیر د التقاء تنویني نه وغورځيږي او په دې لفظ کې د التقاء تنویني راغلی دی او د هغې نه بعد حرف دا حذف شوی دی لیکن تدې باوجود هم په اخر کې تای متحرکه لګېدلې ده او مونږه وایو لغتون الف حذف شو د هغې په اخر کې د هغې په بدل کې په اخر کې تای متحرکه راله نو دا شاذ دی دا لفظ دغسې مئتون دا په اصل کې دی مئیون قال قانون پکې جاری شو نو موږ سره جوړ شو مئان بیا د الف او د نون په منځ کې التقاء ساکنین رالل الف ته مونږه حذف کو دا التقاء تنوینی ده لیکن تدې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه لګېدلې ده نو مونږ سره د مئیون نه جوړ شو مئان بیا مئتون ته جوړ شو نو دا هم خلاف قانون یعنی دا شاذ دی نو تدې قانون حاصل او خلاصه مونږ سره دا شو هر هغه حرف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقاء تنوینی نه دا وغورځيږي نو د هغې په بدل کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروري دي لغتون او مئتون دا شاذ دي ځکه چې په دې کې التقاء تنوینی راغلی ده او تدې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه راغلی ده وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين